دا وګوره دلته یو څو کسان ناست دي نرانې دي ښځې ګرده ولاړه چتو باندې دي ته وینې دا ګرده چې لوړه چت هم دی لاندې هم دی دا ګوره وینې بس معلومات یې نه کړي څه راسره کوي دا وګوره دا خلک لوړه چتونه هم دی لاندې هم دي دا وګوره کوټې ډکې دي په مخه کوټې ډکې دي ګرده او بیار شي دغه دی کوټې موټې ګرده ډکې دي دا وګوره دې ګرده کورو مخ ته ناست دي خلک او دا یو لوړه چت دی دا هم ډک دي دا چتونه هم ډک دي بس اجازت نشته خو تلل هلته دوه درې دانې ناستې وایي مه راځئ دې خواته السلام علیکم ورحمت الله دا ورته ګوره ښه داسې هر شی دی پاش پراته دی ورور پکې زړیږي ګروپان لګېدلي دا ورته وګوره دا یو کوټه دا خالي کور دی تنور د اوبو ډک دی ودرې غوښه هم درته وښیم دا یو غوښه ده ورور هر شی دی پاش پراته دي هریان به ورته ولاړ شي دا وګوره دا ګروپ یې بل دی ورور دی پاش یې غورځولي دي دلته راسه ته وایي چې چور یې کوئ زانګو زړېږي وروره اوته په مځکه پروت دی هر شی دی پاش پراته دي مسلمانه د خدای دا کور دی هغې نلکه ده هغې کولر دی ته اوس ورته ګوره دا یې سایکل دی دا یې مال دی کباړ شباړ دا ګرده د کور دی باز محمد ته ووایه ورته وروره موږ خو ولاکه زړه کېږي خو تی چې پر ځان ووایه هغه به ښي دا یعنې هغې زرنج دی دا مال هر شی بله موږ کار نه لرو بس ته ګاډي ته خیږه چې بیا د خیر نسته خوند نه کړي هر شی پراته دی وروره قسم د سړي زړه چې وي د درد د لاس بېچارهګۍ په دې سرې ماښام وباسئ خو ورځ خو به دې وخت ورکړی وای یو دوه خو به دې وخت ورکړی ول دا یو میاشت موږ چغې وو ډېر لنډ دی ډېر لنډ دی ورته په دا یو میاشت کې پوه نه سوه اوس وخت غواړې اوس وایي ګاډي ته ښایي ډېر لنډ دی بس وروره نور تاریخ ماریخ نشته بهتره دا چې وخیږي وای نو دا ګرده حال دا یې پالنګ دی دا وګورئ ورور دا وینې دلته ولاړ دي ډېر بد حال دی دا وګوره راسې نومونه مو ولیکي ولاړ شي دا وګوره ماشومان چې ناست او دا وګوره کوټې ډکې دي په مخه کوټې ډکې دي ګرده او بیار شي دغه دی کوټې موټې ګرده ډکې دي دا وګوره دې ګرده کورو مخ ته ناست دي خلک